میاشت د رمضان هو میاشت د رمضان هر مؤمن الله الله کوي څوک د ډېر شوق د روژې د مبارکې میاشتې د راتګ نه مخکې د سوات په علاقه دنګرام کې د سوشل ویلفیر سوسایټي ملګرو د علاقې د خلکو او په پردیس کې د مسافرو په چندو باندې د غریبو خلکو لپاره د خوراک ساک سامانونه اخیستي دي چې ډېر په ښه طریقې سره به د هغوی درد ته رسولی کیږي. د تنظیم ملګری افتخار افضل پاسون ته وایي سوشل ویلفیر سوسایټي د تیرو 20 کالونه په دنګرام کې د خیر ښېګړې کارونه کوي. وس چې کم دی د دې نه موږ مخکې 195 کسانو ته په دې حالاتو کې د فوډ پیکیجز ورکړلو. وس موږ کرنټ 100 کسانو ته نور فوډ پیکیجز تیار کړي دي. دا به انشاءالله تعالی موږ په تیاره کې د هغوی کورونو ته رسو چې د هغوی عزتي نفس ته هغو مجرور نشي. انشاءالله تعالی موږ به نور هم د دې نه علاوه د روژې په منځ کې به 100 کسانو ته انشاءالله تعالی نور پیکیجز ورکو. دا کم پیکیجز چې موږ ورکو دا چې زموږ د علاقې کم مخیر عذرات دي دا د هغوی په چندو باندې زموږ د عام کم کسان چې دي د ولس دا کم کسان چې دي دکانداران شول عام کسان شول دا زموږ سره امداد کوي. دا د هغو په مدد سره دا پیکیجز موږ ورکو. په دې موقع باندې د سوشل ویلفیر سوسایټي دنګرام انفارمیشن پریس سیکرټري محمد حمدان زیاته کړه چې د وس لرونکو خلکو په مدد سره دا پیکیج موږ تیار کړی دی او دا به په خپل لاس باندې حقدار ته رسوو. د مخیر حضرات په تعاون سره دا پیکیج اخیستی دی او زه ایز ممبر به زه خپل پوره کوشش کوم چې دا زه کلي غریبانان خلک دی هغو ته به دا موږ په خپله رسو د هغو د عزتي نفس موږ به پوره خیال ساتو او انشاءالله د دې نه به څوک خبرېږي نه چې په دې کې موږ د کمزوري کورنۍ دي زموږ په کلي کې د هغو سره مدد کوو. زه د خپل کلي د ټولو خلکو شکریه ادا کوم چې هغوی زموږ سره په هره موقع باندې چې دی لاس خلاص کړی دی او زمون غریب خلکو ته چې دی هغه راشن موږ په ټایم باندې رسولی دی. د تنظیم ملګرو هم د علاقې د شتمنو خلکو شکریه ادا کړه او ویل چې دوی موږ سره په هره موقع باندې لاس اخلاص کړی دی. که چېرې څوک د دې تنظیم سره څه قسمه مدد کول غواړي نو په سکرین باندې لیکل شوي نمبر باندې رابطه کولی شي. صمد انجم پاسون نیوز دنګرام سوات.